بغیر د آدابونه د مقصد نه محروم پاتې کیږي. اسباب د انتفاع بالقرآن کوم اسباب دي چې هغه موږ اختیار کړو، د هغې په اختیارولو سره موږ د قرآن نه فایده واخلو، د قرآن نه فایده حاصله کړو. نو هغه ذکر شوي اسباب او موانع د فهم د قرآن کریم. کوم اسباب دي او کوم سیزونه دي او لامل دي چې هغه د قرآن کریم په فهم کې خلل واقع کیږي، د هغې په وجه باندې انسان په قرآن نشي پوهېدلی. نو دا څلور خبرې پرون د قرآن کریم علوم او علم د قرآن په ټولو علومو کې بهترین علم دی، بلکې هر یو علم چې پاغي باندې اطلاق د علم کیږي دا بهتر او غوره صفت دی او خدای د جهل نه. لکه علامه مجدد الدین بیرزاوادی رحمه الله په مقدمه د بصائر ذوی التمیز کی ذکر کئی وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا شَيْءً مِنَ الْعُلُومِ مِنْ حَيْثُ هُوَ عِلْمٌ بِضَارٍ بَلْ نَافِعٌ. ویشا چې نشته د یو شی د علومنا د دې حیثیت نه چې علم واخله او علم د اطلاق د علم ور باندې کیږي دا ضروري نه دی بلکې فایده مند دی. ولا شيء من الجهل من حيث هو جهل بنافع بل هو ضار. او نشته د یو شی د جهل نه د حیثیت نه چې جهل واخلي یعنی چې جهل دی دا پیدا من نه دی بلکې انسان لپاره مضر دی، نقصان ورکوونکی دی. نو علم په هر لحاظ سره صفت محموده دی، ښه او بهتر صفت دی. ټول علوم په بهتروالی کې مشترک دي، هر علم چې دی هغه ښه دی او ښه صفت دی. خود دې غوروالی د اشتراک باوجود بعضی علوم په دې علوم کې او بعضی نور باندې غوروالی او بهتروالی لري. لکه علم القرآن، علوم القرآن دا فوقیت لري په ټول علمونو باندې اوچت دی، ځکه علم د قرآن کریم د ټول علوم د پاره سرچینه ده او علم د قرآن دا هغه چیز دی چې د دنیا او د آخرت کامیابی او نجات په دې باندې موقوف دی، د دې نه بغیر انسان خلاصي نشي به میسته، نه په دنیا کې او نه په آخرت کې. علوم د قرآن کریم هغه ډېر زیات دي مختلف اعتبارات سره. شیخ زرقانی رحمه الله فمناهل العرفان فی علوم القرآن کی د علوم القرآن تعریف او تعبیر ذکر کړی دی. ويمكن أن نعرفه بأنه مباحث تتعلق بالقرآن الكريم. ممکن ده چې منګه علوم د قرآن په دې باندې پیژنو چې هغه مباحث چې تعلق ساتي د قرآن کریم سره، هغه په اعتبار د نزول سره، په اعتبار د ترتیب د قرآن کریم سره او په اعتبار د جمع د قرآن کریم سره، په اعتبار د قرأت د قرآن کریم سره او تفسیر او اعجاز دارنګ ناسخ او منسوخ اعتبار سره د په د شبهات د دینا
نو دې ته علوم د قران کریم وای هر هغه علم چې د قران کریم سره په یو اعتبار سره تعلق دی دارنګي بل یو عالم ذکر کوي شیخ مناع القطان والمراد بعلوم القرآن العلم الذي يتناول الأبحاث المتعلقة بالقرآن من معرفة أسباب النزول وجمع القرآن وترتيبه ومعرفة المكي والمدني والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه مراد بعلوم د قرآن کریم سرا اغدا د اغا علم چې ابحاث د قرآن کریم د شاملیږي او د قرآن سره تعلق دی کاغه معرفت د اسباب د نزول د قرآن کریم دی جمع د قرآن کریم ترتیب معرفت